رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عبدالملک صاحب د سربند نه وایي چې دعوت تبلیغ متعلق یو عالم دا فتوا ورکوي چې دا مستحب عمل دی او وایي چې دعوت تبلیغ پسې هم خبرې کوي، طارق جبیل صاحب پسې هم خبرې کوي. دعوت تبلیغ څه حکم دی؟ عبدالملک صاحب دعوت تبلیغ دې دپاره کېږي چې خلک نیکۍ طرف ته راوغواړي. نو خلک چې ته نیکۍ طرف ته راغواړې بدۍ نه یې منې کوې، نو دې کې که تا ته مور و پلار وایي دا کار مه کوه، نو ته به یې نه منې. دې نه معلومیږي داسې چې دغه کار فرض عین دی. فرض عین چې کم کار شي نو مور و پلار پکې اجازت ضروري نه وي. نو دعوت نیکۍ نه چې تا مور و پلار منې کوي، نیکۍ طرف ته خلک راغواړي، نو دغه د قرآن نه معلومیږي، د حدیثونو معلومیږي چې دغه دعوت تبلیغ کار چې دا فرض عین دی. قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای خلکو تاسو خپل ځانونه خپل اهل عیال هم دی جهنم نه بچ کړئ. دا الله حکم دی، امر دی. حدیثو کې هم راغلی دی. یو مشهور حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي چې جبریل امین ته الله وفرمیل چې دغه سړی چې یو لمحه برابر یې هم د الله پاک خلاف ورزي نه ده کړې، خو دعوت تبلیغ کار نه کوي، دې وجې نه د کلي سره دا هم غرق کړه. مشهور حدیث دی. نو قرآن کې نور ډېر آیتونه د دې متعلق راغلي. دعوت تبلیغ دې ته ویلي چې خلک نیکۍ طرف ته راوغواړي، بدۍ نه یې منې کړي. دې دپاره خپل لارې خلک زه د مدرسو په لاره باندې دعوت تبلیغ کار کوي، د قتال فی سبیل الله په لاره باندې ټولې لارې دا ټول وسایل دي او ذرایع دي. کم مولانا صاحب چې تا ذکر کړی دی شیخ رحیم الله صاحب چې دی وایي چې دا مستحب دی، دا دعوت تبلیغ فی نفسی دا فرض دی. کومه ذرایع چې کم دي، وسایل چې کم دي، د 4 میاشتې 3 میاشتې دا ذرایع مستحب دي. په کومه ذریعه باندې په کومه طریقه کار باندې چې تکای فی نفسی دعوت تبلیغ فرض دی. او د دې متعلق چې بلکې معیار دی، علماء دیوبند دا وایي چې څوک د دعوت تبلیغ خلاف دی نو دا اهل حق علماو نه دی چې دعوت تبلیغ خلاف خبره کوي. یو خو د تبلیغي خلاف څوک خبرې کوي، تبلیغي سره لنجا ده، معامله ده، نو وایي به چې سره د تبلیغ ته ما سره داسې بد کوي، نو هغه سړي پسې څوک خبرې کوي، نو دعوت تبلیغ مخالفت نه دی. فی نفسه د دعوت تبلیغ څوک مخالفت کوي یا طارق جمیل صاحب پسې بد رد وایي، نو داسې عالم دا د اهل حق عالم نه علماو نه دی چې کم پیر کم عالم ته یعنی معیار دی دعوت تبلیغ. که ته وایې چې دغه عالم په حق باندې دی او که نه، د ده مزاج وګوره. که تبلیغ خلاف دی نو پوه شه چې دی په زړه کې څه بل څه چل ول کوي، دا اهل حق علماو نه دی اگر چې ځان یې راګډ کړي. هر څوک چې دی تبلیغ مخالفت کوي نو دا پیر نه دی، دا عالم نه دی فی نفسی. البته که څوک د تبلیغي مخالفت کوي، چا سره تبلیغي سره لنجا ده په ځمکه باندې په پیسو، بیا خیر دی. خو لیکن دعوت تبلیغ مخالفت چې هر څوک څنګه باید دعوت تبلیغ مخالفت وکړي، خیر طرف ته خلک راغوښتل، نیکۍ طرف ته ګناه نه منې کول، دا د قرآن حکم دی، حدیثو حکم دی. دې خلاف چې څوک کوي هم دا د اهل حق علماو نه دی. نو دا وسایل و ذرایع دي چې کومه 4 میاشتې دي، نو دغه علما زمونږ علما کرامو تبلیغ دپاره ذرایع او وسایل راوبسلي دي. او که تا ته د دې نه ښه ذرایع او وسایل معلوم وي نو ته یې راوښیه. کني په دې باندې خلکو ډېره فایده خلکو ته ورسېده، ډېر خلک دین طرف ته یعنی دین طرف ته راواړېدل. د دعوت تبلیغ چې کوم ذرایع دي وسایل دي چې علما کرامو اختیار کړي یا نن خلک اختیار کوي، نو دعوت تبلیغ مخالفت نه دی پکار. که څوک یې کولی نه شي نو بس الله نه دی په استغفار غواړي، خو مخالفت چې دی هغه پکار نه دی. الله پاک دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي.